نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العظيم. سورة بقرة دریم پارا 221 نمبر آیت دی. د دې رکوع د مخکې سره ربط او مناسبت دا دی چې مخکې انفاق فی سبیل الله ذکر کېدو، بیا په درمیان کې واقعات او قصص بیان شو، اوس بیا په دې رکوع کې انفاق فی سبیل الله ذکر کېږي. الله رب العالمین پدې رکوع کې د انفاق فی سبیل الله قبولیت او غیر قبولیت ذکر کړي. کم کس چې مؤمن وي او دین الله رب العالمین د رضا د پاره د الله رب العالمین په لار کې انفاق او صدقه ورکړي، نو الله رب العالمین دې کستا د 1 روپے په بدل کې 900 روپے ورکوي، او د دې علاوه هم الله رب العالمین زیاتول د دې اجر کوي. د انفاق د دې ثواب حاصلولو لپاره یو څو شرطونه دي. انفاق چې 1 روپے په 900 باندې په بدل کې ملاويږي، نو الله رب العالمین دا په صورت د یو مثال ذکر کوي. لکه یو دانا د غلې چې پزمکه کې وکړل شي او د دینه بیا وګي را وکړي او په هر یو وګي کې سل دانې وي، نو د یو وګي د یوې دانې نه 900 دانې بدل ملوي. نو کله الله پاک د رضا د پاره تا 1 روپے چاته ورکړه، الله پاک وتا تا یو 900 بدل کړ. لیکن د دې لپاره څنګه چې د ځمکې د کروندې طریقه دا هغه طریقه د صدقې هم د ټول اول چې زمیندار کلا پزمکه باندې غلط کړي، نو دا غلي دا دانه بروغ وي. اوس که مثال غنم دی او دا دانه سپګو یا چینجو وغلی وي، نو د دې نه بیا غنم نه راخېږي. چې تکه صدقه ورکې دا صدقه به حلال وي که حرام وي، نو په دې تا ثواب نه ملایي. دویم زمیندار چې دا غلط کوي، نو دا طریقه به د زمینداري وي. او زمیندار چې کله ځمکه باندې فصل کوي، د ځمکه خمزیدار واړي یوي کې قلبه پکې وګرځي یا پکې ټریکټر وګرځي او باقی باندې خراب پسته کی او غلی دانې پکې پټي کی، بیا هغه نه فصل کیږي او اسی په پټي کې وشیندل دا بیا نه کیږي. نو په هغه صدقه به اجر او ثواب ملایويږي چې په طریقه د اسلام کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د شریعت په طریقه صدقه وی ثواب به ملوشي، او کنه طریقه دا غي نوی دا شان ثواب به نه ملاويږي. لکه څنګه چې په طریقه د زمینداري غله وکړل شي، نو غله بیا فصل زرغون کی او که په طریقه برابر نوی نو فصل نه راکړي.
او دریم زمیندار چې د ځمکه باندې خلک کري نو د ځمکه با قابل د کروندې وي. د کروندې قابل وي. اوس که مثال غله د غنمو تخم د په دې سړک باندې وشیندي نو په دې سړک باندې غنم نه راخېږي. ځمکه به قابل د کروندې وي. نو دا ته چې صدقه بچا باندې کې نو دا خلق او دا صدقه بچا چې کولی شي دا به اهل د صدقې وي. لکه توس په کافر باندې صدقه کې یا ته صدقه کې په ټمانو باندې یا ته صدقه کې په اجراګانو باندې نو دغه ځای د ثواب د ثواب دی د دین متعلقه احباب او خلق دی. طلبا دی، علماء دی، مجاہدین دی، تبلیغی ملګری دی، عام مسلمانان رونه دی، یتیمانان دی، هغوی د صدقې اهل دي. نو څنګه چې زمیندار دا ځمکه به قابل د کروندې وي نو دا صدقه چې کې دا صدقې دا اهل دا به قابل د دې صدقې وي. یا مثال یو سړی زکات ورکوي نو د دې زکات دپاره به د اهل د زکات پوري غیر اهل له زکات نه ورکوي. لکه مثال سړی راولګېد او پلار له زکات ورکوي نو پلار د زوی د زکات اهل نه دی. یا زوی راولګېد او پلار له زکات ورکوي یا پلار راولګېد او زوی له زکات ورکوي نو د پلار د زکات اهل د زوی نه دی. یا نوسی څنګه د کروندې قابل ځمکه پکار ده د صدقې دپاره اهل د صدقې پکار ده. او چې کله په دې طریقې سره دا صدقه انسان وکړي نو څنګه چې د یو وږي نه په مشاهدې سره تا ته د یوې دانې نه اووه وږي ملاویږي او په هر یو وږي کې سلسل دانې وي دا شان الله پاک یقینی تا ته د یوې روپۍ په بدل کې 200 درکړي. او دا د مشاهدې خبره ده. د قرآن کریم آیت هم دی او د الله رب العالمین قانون هم دی او د مشاهدې خبره ده. څوک چې صدقې کوي اگر الله بدل زر ورکړي د هغه مال ډېرېږي او چې څوک صدقې نه کوي نو د هغه مال کې ډېروالی نه راځي. او مال ډېروالی ګورې دې ته نه وایي چې سړی وي ما سره 10 روپۍ او سبا 100 شوې دا ډېر 10 دې ستا په کار ته ډېرو کېږي او ستا سره دې 1000 روپۍ او کار دې پې نه کېږي نو دا تا ته ښکاري ډېر و چې کار دې پې نه کېږي کې هغه برکت نشته. ورسته به رام شي یمحق الله الربا ویربي الصدقات. په سود سره مال ظاهرا ډېرېږي او په صدقې سره مال ظاهرا کمیږي خو په سود سره حقیقت کې مال کمیږي او په صدقې سره په حقیقت کې مال ډېرېږي. هغه ډېروالی دا چې ستا په ډېر کار کوي. که تاسو خیال کړئ څوک چې حلالې ګټي نو هغه لږې وي خو کار پې ډېر کېږي او څوک چې حرامې ګټي نو سم یې ډېر وي خو کار یې نه کېږي. نو ته پته هم نه لګي 10 تاریخ شي یاره دې پته نه کېږي پیسې ختمې شوې چې څه شوې. دا وجه دا وي چې د دې پیسو کې مسله ده. دې د خپلو پیسو سوچ وکړي. او بیا الله جل شانه د صدقې د قبلېدو دپاره نور اضافي 2 شرطونه ذکر کړي. یو شرط دا دی چې دا صدقه چاله ورکې نو دا به ورته یادې نه داسې به نه کېږي دله مې پرون هم 100 روپۍ ورکړي دي او بله مې دله 100 روپۍ ورکړي یادې به چاته نه. دا خو دې دپاره تا نه دي ورکړي چې د سوال احسان ورته یادې درکړي مې دي صدقه دې خرابه کړه. نن زموږ مسلمانان په دې کې یو خو صدقه کوي نو کوي کې نو زر ځای به خلکو ته وي فلاني له پیسې ورکړې وي دا فلاني دا چل دا ما ولا پیسې ورکړې هغه خپله صدقه بسیط باندې لوږي نو یو دا صدقه به ورته چاته یادې نه او دویم د صدقې نه بعد به هغه تکلیف هم نه ورکړي. اوس یو کس دی غریب دی او تا ولا صدقه ورکړه یا تا ته صدقې مستحق ښکاره شو او ولا دې ورکړه
او سبب په مجلس کې ورته یاد کې داغه تکلیف ورکړ او یا تا ولا صدقه ورکړه او بیا داغه د مجبورۍ نه غلطه پیدا اخلي خپل بیګارونه پکې صدر ته ویل شي نه ځکه تا صدقه ورکړې او چاته ویل نشي چې دې را باندې کار مفت کې کوي اول ته پتا پیسې د صدقې ورکړې دي داغه ته تکلیف ورکړ او کنه یو انسان داسې چې هغه صدقه ورکړي او دا غیر بعد د خپل صدقه پس باطل یا په تکلیف باندې خراب کړو د دینه بهتر دادا چې دې د نیکه خبرې او چې صدقه وي او دا غیر بعد الټه ته پاغه سزا ملاويږي نو دا غیر خدا د چې نیکه خبره چاته قول معروف ومغفرة خير من صدقه يتبعها اذى دا صدقې نه بهتر دار چې چاته د نیکه خبره چې سبا غي پس تکلیفي او غي پس یادولي الله پاک دې مسلمانان صحیح طریقې سره په دین باندې روان کړي دا کمې کمزورې زموږ د مسلمانانو دي الله دې زموږ نه وباسي دا کافر مونږ یادو مونږ دا کافران ډېر بد نو بد خو یقینا دې ځکه چې هغه عقیدې له اثر بیکار خو بعضې کارونه د کافرانو کې زموږ د مسلمانانو نه ښه صفتونه دي لکه یو صفت په دې کافرانو کې دا چې هغوی د خپلو مشرانو خیال ساتي ایک سوچه کافر او د خپل غټ کافر سب ډېر خیال ساتي خو ته پتې دا زموږ مشر او زموږ د مسلمانانو موږ د مشر خیال نه ساتو لکه مثال زموږ په معاشره کې علما دي نو موږ چې کله غیبت کوو نو په علماو کوو موږ چې کله خپل تکبر کوو نو په علماو کوو او موږ چې کله خپل ګناه کوو د حسد یا د بغض د علماو سره ساتو او موږ چې کله سپک ګورو نو په خپل معاشره او په خپل وطن کې عالم ته ګورو طالب ته ګورو په دې ځای کې کافر زموږ نه مخکې شوی هغه د خپل مشر خیال ساتي او موږ یې نه ساتو او دې کافر په خپل اهل عیال او په خپل اهل علاقه کې خرچي کوي خو چاته وایي نه چې موږ دا کوو غټ کافر حالانکه هغه ته ثواب نه ملي کافر او موږ مسلمانان اول صدقې کوو نه او کوي بیا په کلي کې شرمو باندې له پیسې ورکړي نو هغه غریب ټول استومانه شي چې او چاړو لا کړی نه دا بخو دې کې زموږ کافر مخکې شوی دا زموږ کمزوري ده الله پاک مسلمانان ته دې اوسه نو الله دې انشاءالله مثل الذين ينفقون اموالهم مثال دا کسانو چې خرج کوي خپل مالونه فی سبیل الله دا الله پاک بلارکی فی سبیل الله نه مراد مجاهدین فی سبیل الله نه مراد حاجیان دي طالبان دي علماء دي کمثل حبة د دې مثال پشان دا دانې دي انبتت 7 سنابل چې دارا زرغون کی اوږي فی کل سنبلة 100 حبة په هر یو وږي کې وی سلداني والله يضاعف لمن يشاء او الله پاک ډېر زیات وی چاته چوغړي د دین یو وسوا او د دین ډېر ورکړي والله واسع عليم او الله پاک فراخ او زیات علم والا ذات الذين ينفقون اموالهم اكسان چوي خرج کی خپل مالنا في سبيل الله اذا الله پاک بلارک ثم لا يتبعون ما انفقوا بیان تابع کوي پس چې دي کوم خرج کړی وي من نغي پس یادول یادي وطن ولا اذن او تکلیف لهم دبي دپارت اجرهم ثواب ندبي عند ربهم پنځ درب دبي ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون او نبوي اس قسم یې بدی باندې او نبوي غم جنشي قول معروف بنا خيستا ومغفرة او بخنا دعاء مغفرة خير دا بهتر دا من صدقة دا صدقينا يتبعها اذى چې ورپسې وي تکلیف خوینا چوکي دا صدقينا بهتر دا چې هغه پسې تکلیف والله غني حليم او الله پاک بے پروا دي حليم او بخار ذات دي واخر